والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي، د مغربي فکر او فلسفي وضاحت روان دي. پرون موږ د هیومنزم وضاحت کړو. نو موږ ویلو څومره اصطلاحات چې ایجاد شوي دي لکه هیومنزم، نشنلزم، سیکولرزم، لیبرلزم، دا ټول د تحریف شده عیسایت پیداوار دی. بایبل هغه مقدس انجیل نو کوم په حضرت عیسی علیه السلام باندې چې نازل شوی. بیا موږ ویلو چې د مغربي فکر او فلسفي درې ادوار تیر شوي تاریخ په لحاظ سره. نورجبان تاسو هم را سره وی اول دور چې عهد قدیم ورته ویل کېږي، دا د قرون وسطی د صدۍ پورې چې کوم 15مې صدۍ پورې زمانې ته څه ویل کېږي مولوي صاحبانو؟ عهد قدیم شابسي قبل از تاریخ نه شروع، بیا د 15مې صدۍ نه واله تر د 1900 پورې، د 19مې صدۍ د وسط پورې زمانې ته نشات ثانیه ویله، او هغه نه وروسته بیا عهد جدید شروع شوی دی. دا درې ادوار تیر شوي دي. د 2000 نه وروسته دوی یوه نظریه پیش کړې ده د پوسټ ماډرنزم، هغه هم موږ وضاحت کړی. بیا موږ د هیومنزم وضاحت کړی. د هیومنزم یو څو نکاتو باندې موږ بحث کړی. اول موږ دا ویلو چې هیومنزم چې دی انسان د خدای جل جلاله په مقام باندې مقرر کړی دی. دغه شانته کې موږ ویلو چې هیومنزم یو مذهب دی په کوم کې چې د انسان پرستش کیږي. لکه تاسو به اورېدلي وي چې انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. او دغه شانته کې دریم نمبر موږ ویلو چې هیومنزم کې د انسان د پرستش هغه طریقه نه ده کومه چې د الله رب العزت د پرستش ده. څلورم نمبر موږ ویلو چې د هیومنزم مطابق هر یو انسان دننه ځان کې په خپله باندې یو خدای دی، نعوذ بالله. دغه شانته کې موږ د دې مختصر غونته کې وضاحت کړی د هیومنزم. بیا د هیومنزم چې کوم شاخونه دي مولوي صاحبانو، نو هغې کې سیکولرزم راځي. نو اول نمبر سیکولرزم دی. د دې په وضاحت کو مخکې بیا زو سبق مولوي صاحب شروع کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هیومنزم بنیادی شاخونه: اول سیکولریزم، فصل الدین یعنی دولت جداوالی د دین دی. د حکمت مولوي صاحبانو اول په دې کې موږ سیکولرزم راغستی دی. سیکولرزم څه ته وایي؟ نو فصل الدین یعنی دولت جداوالی د دین د دولت نه، د حکومت نه، د مسلمانانو د اجتماعي معاشرې نه د مذهب لرې کولو ته دوی څه وایي؟ سیکولرزم وایي. بیا دوی کې به تاسو ته خلک دوکه درکوي چې سیکولرزم دا بېدیني نه ده او کفر نه ده. انشاءالله د هغې به موږ وضاحت کوو. دا د هیومنزم ریاستي نظریه کانسپټ اف سټیټ دې ته ویل کېږي، یا ریاستي جهت دې ته ویل کېږي، د کوم مطابق چې مذهب د اجتماعي معاملاتو سره هېڅ تعلق نشته دی. مذهب صرف دوی وایي چې ذاتي زندګۍ پورې څه دی مولوي صاحبانو محدود دی. اوس دې خوا متوجه اوسئ مولوي صاحبانو، توجه مه خرابوئ. د سیکولرزم دا اصطلاح دا چا استعمال؟ جار جی کیوب دا په 1851 کال کې 1851 کې دا اصطلاح ولې استعمال کړه؟ د کلیسا او د ریاست د جدا کولو دپاره مولوي صاحبانو دا څه شی دا اصطلاح استعمال کړله. نو سیکولرزم په اصل کې د ریاست او د مذهب په مابین کې د تفریق نوم دی. سیکولرزم ټول اجتماعي معاملات په انساني عقل سره د حل کولو څه کوي مولوي صاحبانو؟ کوشش کوي. د دنیا اکثره مذاهب مثلا یهودیت، هندومت، بتمت، عیسایت، دا چې څونه دي دا د سیکولرزم مخکې ناکام شوي دي. د هغې وجه څه ده؟ هغې موږ دوه وجې ذکر کړي دي. اوله وجه مولوي صاحبانو دا وه چې د سیکولرزم طبقې په لاس کې د ریاست قوت کېدل دي. دویمه وجه دا وه چې په دې مذاهبو کې د اجتماعي ژوند تیرولو څه شی اصول پکې نشته مولوي صاحبانو چې څنګه به ژوند تیرې. نو سیکولرزم په مقابله کې چې کوم ولاړ دی هغه صرف اسلام دی مولوي صاحبانو. اسلام یو ضابطه حیات هم دی او سیکولرزم هم یو ضابطه حیات دی. عبارت په سره د انفرادي او اجتماعي د ژوند تیرولو اصول مقرر دي چې د هر چا حقوق پکې معلوم دي تر دې پورې چې د اقلیت ګوره د دې دوه وجې دي نه عبارت شروع کړه کنه. او د دې دوه وجې دي چې اول دا چې د سیکولرزم طبقې په لاس کې د ریاست قوت کېدل دي، او دویم په دې مذاهبو کې د اجتماعي ژوند تیرولو اصول نشته دی چې ژوند په څنګه تیروي. او د سیکولرزم په مقابل کې صرف اسلام ولاړ دی، ځکه د اسلام سره د انفرادي او اجتماعي ژوند تیرولو اصول مقرر دي چې د هر چا حقوق پکې معلوم دي. شابسي تر دې پورې چې د اقلیتونو حقوق پکې هم موجود دي. د سیکولرزم خلاصه د سیکولرزم معنا د مذهب د قید نه آزاد ژوند تیرول. مولوي صاحبانو د سیکولرزم معنا څه د مذهب د قید نه. ګوره اوس موږ خو د مذهب پابند دي که نه، موږ د مذهب څه کوو؟ پابندي کوو. موږ دا هم ویلو چې د عهد قدیم پورې مذهب غالب وسو، عهد قدیم پورې په ټوله دنیا باندې مذهب غالب و. د عهد قدیم
نروسته د نشاط ثانیه پورې کشمکش شو د نروسته مذهب څه شو معدوم شو په د چا په معاشره کې په یورپی معاشره کې مولوی صاحبانو زمونږ معاشره کې اوس مذهب غالب دی الحمدلله ولی غالب دی دا غي ګڼ وجوهات دي موږ په خپل ځای بیان کړي چې موږ سره د اجتماعي او د انفرادي ژوند اصول موجود دي موږ چې ود کېږو زمونږ هم دا موږ ته پته چې په کومه طریقه به ود کېږو موږ چې په لاره سفر کوو موږ لا هم معلومه ده موږ چې خېجو ښکته کېږو موږ چې اوبس کوو که موږ هر عمل کوو موږ دپاره یو څه شی دی یو ضابطه حیات یو قانون موجود دی دا الحمدلله دا واحد دا نور مذاهب دي دوی سره بس یو څو خبرې ذکر کړي بس ښه اخلاق او به غټ خبرې اوسو ذکر کړي لیکن هغوی سره دا خبره نشته چې تاسو به د اجتماعي معاملات څنګه حل کوئ لکه د زمونږ د اجتماعي معاملاتو الحمدلله کتابونه ډک دي ته به حکومت به څنګه کې زمونږ مشرانو حکومتونه کړي دي که څنګه به کې موږ دپاره الحمدلله ټول اصول موجود دي نو دا موږ سره الحمدلله ضابطه حیات موجود ده موږ سره د بل چا د دغه منلو ضرورت نشته دی خلاصه سیکولریزم د سیکولریزم معنا ده د مذهب د قید نه آزاد ژوند تیرول د سیکولریزم دا نظریه ده چې د حکومت او د عوامو اخلاق او تعلق به صرف دنیاوي امور سره وي د مذهب په دې کې څه دخل نه وي نو ته سوچو کنو دې سره هو بیا انسان مخکې نورم نقصان کیږي سیکولریزم انسان موجود طور سره په دوه ځای باندې تقسیم کړو ور دې انسان په دوه ځای تقسیم کړی دی یو مشترکه زندگی د کم چې اجتماعي زندگی مرته منغوایو دویمه انفرادي او ذاتی زندگی ده په مشترکه زندگی کې دوی خو د مذهب نه جدا شول او د عقل په معنا سره د ژوند د تیرولو اصول فیصله شروع کړل نو اوس دوی داسې قانون پاس کړي قوانین پاس کړي دي مولوی صاحبانو چې هغه د خلاف فطرت دي څه دي لکه الګ د الګ سره واده کوي هم جنس پرستی د زناورو سره پکې ودونه کیږي او په مختلفو طریقو سره دوی څه کیږي دا قوانین پاس کړي اوس داسې قوانین پاس کوي لکه هم جنس پرستی شو بغیر د نکاح ګورو خز الته الګ او جنې بخز او خاون به خو نکاح میکا تصور پکې نشته بچي باسه ژوند تیر بچیم تیر وړي نو ته سوچو که اوس دا مخکې د کوم جن پرستی بغیر د نکاح ژوند تیرول د ښځې سره د طلاق ورکول د سړي او ښځې په منځ کې مساوات ګوره موږ ورته وایو دا مساوات دوی دا د فیمینیزم په فلسفه باندې چغې وایي د مساوات دی اوس په افغانستان کې د امارت اسلامي خلاف دا پروپاګانډې کوي چې تاسو پونتونونه بند کړو ظالمانانو تاسو اور خپل ښځو له حق ورکړئ الحمدلله زمونږ ښځې په عزت کې ناستې دي زمونږ ښځې ښه په پرده کې ناستې دي اسلام د تعلیم خلاف نه دی خو اسلام یو خپل اصول لري یو خپل رول لري دوی بې حیایي خورول غواړي دا دوی چې کوم داخله کې احتجاجونه کوي ته وګوره د کوم دا جنکۍ دا ښځې چې احتجاجونه کوي اسلام دی له دا اجازه ورکړې د امارت ځان له پالیسي خو نشته خو د قرآن او د حدیث پر رڼا کې فیصله کوي یو خوا ګوره سیکولریزم نظریه ده یو خوا د اسلام نظریه ده دا سیکولریزم نظریه چې ده که نه مولوی صاحبانو دوی یو مذهب هم نه برداشت کوي چې تر څو پورې د خلکو په اجتماعي معاملاتو کې دخل اندازي کوي او مذهب د اسلام هم اجتماعي معاملاتو کې دخل اندازۍ دپاره راغلی دی اوس زمونږ د قرآن او د حدیثو خپل اصول دي په دې کې فایده ده زمونږ لیکن دوی موږ ته وایي چې نه تاسو به دا بې حیایي شروع کوئ نه پکار دی چې وسایل برابر شي تعلیم د ښځې او د سړي دواړو حق دی فریضه علی کل مسلمین خو هغې دپاره خو خپله قوانین دي که نه چې اوس د تعلیم په ځای د نورو دغه خورېږي ګندګي خورېږي او هلته بې حیایي هم کېږي نو داسې خو اسلام هېڅکله هم دغه نه دی ورکړی آیا که صحابه کرامو په دې معاشره کې وې نو زه تاسو ته هم د اکثر مسلمانانو ملکونو کې چې دا کم تعلیمي غیر شرعي دغه شروع دي دا ادارې قایم دي په ده باندې به اعتراضات نه کولی که نه کولی به که نه به کولی که په دې زمانه کې صحابه کرام موجود وي تاسو نه تپوس کوم او په دې اسلامي ملکونو کې چې دا کم غیر شرعي دغه دي یا نبی علیه السلام په خپله موجود وي نو اوس به په دې به اعتراض کولی او د ده د بندولو مخالفت به کولی که به نه کولی ولې به نه کولی بهی دا غیر شرعي دي د شریعت په حدودو کې ته دله څه وکړه د شریعت په چوکاټ کې دله تعلیم حق ورکړه او د شریعت نه خلاف ته روان نو خامخا پکار دی چې د شریعت مطابق موږ څه وکړو دوی له دا ترتیب برابر شي او په ذاتي ژوند کې د دوی په مذهب عمل کوي او که نه کوي دوی ته اختیار دی په ذاتي زندګۍ کې د دې خانداني نظام د دې خانداني نظام ختم شو مولوی صاحبانو اعتراض په هندوستان کې بعض علما کرام ولې دي مولوی صاحبانو دلته یو منټ صبر وکړئ د سیکولریزم مقاصد موږ بیانو یو څو مقاصد موږ بیانو اول دا خبره ده چې سیکولریزم کوم یو الهامي نظریه د حیات نه ده سیکولریزم مولوی صاحبانو یو الهامي نظریه د حیات نه ده بلکې دا فلسفه د مغرب د دین نه بیزاره مفکرینو ایجاد کړې نظریه ده مولوی صاحبانو اول به تاسو پېژنئ دا سیکولریزم کوم الهامي نظریه نه ده چې خلک یې ومني چې والله سیکولریزم داسې ښه کار دی نه دا د مغربي فکر او فلسفې
د دین نه بیزاره شوي مفکرینو دا ایجاد کړی ده. دویم نمبر دا چې د سیکولریزم صرف نظریه د ریاست پورې نه ده بلکې دا یو مکمل نظریه د حیات لري، ضابطه حیات لري. او تاسو څوک وایي چې سیکولریزم داسې دی او ښه دی او ښه دی، بعضې خلک به صفتونه کوي، ته ورته دا یو مکمل نظریه د حیات ده. د نظریه د حیات د عقل مطابق پیش کړي نو عقل او نقلي طور دواړه خراب ده. دریم نمبر سیکولریزم تعلق د اجتماعي معاملاتو سره دی. څلورم نمبر سیکولریزم انساني معاملات د حل کولو دپاره د کوم پیغمبر یا د وحي د علم نه انکار کولو ته سیکولریزم وایي. څلورم نمبر ملسبان پوه نه شوي، سیکولریزم انساني معاملات د حل کولو دپاره د پیغمبر یا د وحي د علم نه انکار کولو ته سیکولریزم وایي. دغه شانته کې پنځم نمبر وجه موږ دا ذکر کړی د سیکولریزم چې د وحي علوم د انساني اجتماعي مسایلو نه غیر ضروري وګڼل. سیکولریزم دا نظریه چې ده که نه د وحي چې څومره علوم دي دا د انساني اجتماعي دغه نه غیر ضروري وګڼل. دین به طور د حق تسلیمولو نه انکار وکړو، حالانکه دین راغلی دی دپاره چې داسې شي دا تسلیم کړی شي. او په ده کې موږ دا ویلو مولوي صاحبانو کله چې یو انسان یو څیز جوړوي، انساني عقل یو څیز جوړوي یا ایجاد کې هغه د ټول لپاره فایدهمند نه وي. مولوي صاحبانو دوی چې اوس دا کوم قوانین جوړ کړي دي دا قوانین د ټول لپاره فایدهمند نه دي. شپږم نمبر سیکولریزم وحي د معطل کولو سره د انسان د خود ساخته اصولو باندې د اجتماعي مسایلو حل کولو کوشش کولو. نو په دې وجه باندې داسې شری نو دوی وایي مغربي مفکرین وایي چې سیکولریزم لادینیت نه دی. دوی وایي لادینیت خو هغه ته وایي چې څوک د خدای نه انکار وکړي. نو ته د خدای نه انکار ته څه ته وایې؟ ته چې د خدای حکم نه منې، د خدای قوانین نه منې، نو دا د خدای نه انکار شو که نه شو؟ لکه دا موږ هغه تبلیغ حضرات هم وایي که نه، یو سړی هسې د پلار روز یاره څوک د نبي علیه السلام په سنت طریقو باندې ژوند نه تېروي، د شریعت په احکامو ژوند نه تېروي. د تبلیغ حضرات یو ساده مثال بیانوي. و یو سړی د خپل پلار مور خدمت نه کوي، څه نه کوي؟ د پلار مور خدمت نه کوي، صرف بس چغې وایي چې زنده‌باد ابوجي داداجي زنده‌باد زنده‌باد. نو پلار ورته چې خدای تباه که ستا په زنده‌باد مرده‌باد به زه څه وکړم چې تر وره ماته یو ګوټ اوبه نه راکړې زما خدمت نه کوې. اوس تا ګیره خریلې ده او ته وایې چې یا رسول الله زنده‌باد یا رسول الله زنده‌باد. نه، ته خو د شریعت مطابق ځان برابر کړه، د نبي علیه السلام په مبارکو طریقو ژوند تېر کړه. موږ د سیکولریزم نظریه والا ته وایو، ته وایې چې دا د خدای نه خو انکار نه دی. نو د خدای نه انکار نور څه ته وایي؟ چې تا مذهب د صحابي شي که کوم مذهب د ده فرمان بردار تابع فرمان بردار اوسېدل غواړي نو دوی خو په اعتراض نه کوي. د دنیا اکثره مذاهب ګورس هندو مت شو، سیک مت شو، بت مت شو، یهودیت او عیسایت دا د سیکولریزم په مقابله کې څه دي؟ مولوي صاحبانو دا مکمل ناکام شوي دي. ولې ناکام شوي دي؟ تاسو نه تپوس کوم ولې ناکام شوي مولوي صاحبانو؟ په هغوی کې د اصول نشته د ژوند تېرولو که نه یار، نه پکې د انفرادي ژوند. استاد د انفرادي ژوند اصول معلوم دی، د اجتماعي معلوم دی. هلکه ته چې په ځان له څنګه ژوند به تېروې، چې ته کور کې څنګه ژوند به تېروې، ته چې کاروبار کې څنګه ژوند به تېروې، ته چې واده کې ته به څنګه ژوند تېروې، چې مړی راغی څنګه به معلوم دی که نه دی معلوم؟ هغوی کې نشته دی د ریاست. هغوی سره نه د انفرادي ژوند اصول شته او نه ورسره د اجتماعي ژوند او نه د ریاست د معاملاتو چلولو نظام ورسره شته. هندو مت ته راواله د دوی کتابونه وګوره، ریاست به څنګه چلې؟ ریاست خو ورشه موږ چلول، امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه، خلفای راشدینو، نبی علیه السلام داسې ریاست قایم کړی چې اوسه پورې مثال د ټولې دنیا ګوره دا مستشرقین اعتراضات کوي خو بعضې وخت کې صفتونه هم کوي. د نبی علیه السلام دا خصوصیت ذکر کیږي چې د ټول مسلمانان که هغه عرب دی او که عجم دی په یوه ژبه یې راجمع کړه چې هغه عربي ژبه ده. په یو مقام د اجتماع راجمع کړه چې د بیت الله په مقام باندې اجتماع کیږي. په یو کتاب موږ راجمع کړو، په یو قبله موږ راجمع کړو. دا د اسلام خصوصیت دی الحمدلله. نو موږ ورته وایو موږ سره اصول موجود دي، ریاست به څنګه چلې؟ ریاست قایم کړی دی. نبی علیه السلام وایي که زما لور هم نعوذ بالله غلا وکړه زه به ترې لاس غوڅوم. موږ سره د ریاست اصول موجود دي. که چا زنا وکړه سنګسارېږي به، که چا قتل وکړو دا به قصاص کېږي. په تاسو ته وایي په دې کې څه شی دی؟ حیات دی. یا اولي الالباب د عقل خاوندان، خو دا د عقل خاوندان خو نه دي که نه؟ دوی چې په شرعي سزاګانو باندې دوی اعتراض کوي مولوي صاحبانو، خو خطاب چا ته شوی دی؟ یا اولي الالباب ته شوی دی. نو دا خو نه دي که نه؟ دا خو جاهلان دي که نه؟ دوی خو پلار یې ورله وجلی ویل دا وایي ولې پانسي کېږي؟ د چا ته چې پلار وجلی ده نه تپوس وکړه چې دلی څونه نقصان رسولی ده، د ورله زړه کې وینې خوټ کېږي. که چېرته دا نه شي زموږ د پښتنو معاشره ګوره عقلي دا سزاګانې ختمې شي که نه؟ یو سړي موږ خو پښتانه یو 100 کاله پس هم د پلار بدل اخلو یې که نه اخلو؟ موږ خو په ډیران هم مړي کوو.
یو سړی له پلار وجلو او د چرته حکومت دا قصاص کو د غصه ختم شي کنه والله د یو په سر کې تلسولي ولي دي کنه ولي هغه به را پاسي کې د بل د یو د لاسو په سر کې تشلولي نو په قصاص کې سکیږي شرعي په د شرعي سزاګانو کې حیات د ژوند خو چا د لپاره خطاب دی یا اولل الباب د عقل خاوندان د لپاره ولې د ظلم کولو د بل کور ورانو نو چې د بل کور ورانه خامخا تا خلک په سر پیړوي نو په هغه نور مذاهبو کې ملزمانو د ریاست د چلول معاملات ور سره نو اکثر مذاهب چې دي دا محض یو څو اخلاقی اصول د مجموعي نوم دي پای کې د انسانانو د خپل مرزي مطابق څه کړی دي فیصله پکې کړی ملزمانو هغه کې اوس تبدیلین راغلي نو اوس په هغه مذاهبو کې د دې مزاحمت او د دې طاقت نشته چې سیکولرزم مقابله وکړي واحد اسلام دی ملزمانو چې دا څه کوي د دې مقابله کې ولای اتم نمبردار سیکولرزم تر هغه وخت پورې ملزمانو غیر جانبدار وي تر کوم وخت پورې چې کوم مذهب د ریاستي معاملاتو کې مداخلت نه کوي اوس ګوره امارت اسلامي مسلمانان مجاهدین دي کنه اوس دا په ریاستي معاملاتو کې مداخلت کوي نو ټوله دنیا غي د اوس غشي ورالم کړی دا لکه تاسو په کې څه کار دی تاسو هم جنس پرستی قانون پاس کړی په تاسو باندې موږ اعتراض وکړو چې اوس زمونږ خپل خوخه ده موږ په خپل ترتیب اسلامي کلتور سره به موږ د تعلیم نظام برابرو نو چې اوس موږ هغه ترتیب راوستا په کې څه کار دی نو دا د سیکولرزم د نظریه په بنیادو دی کله چې کوم مذهب الته مذهب غالب دی اوس مذهب را پاسېدل دی د سیکولرزم مقابله ده نو چې سیکولرزم د ټوله دنیا نه برداشت کوي د دې په باره کې چې مسلمانان هم پکې اوس سره مرګري دي د چا سره د کفر سره کنه او د مسلمانانو سره خلاف کوي نو کوم مذهب چې پر ریاستي معاملاتو کې مداخلت کوي نو بیا څه کوي یا د مسلمانانو په اجتماعي دا کې ریاست څه کوي معاملاتو کې مداخلت کوي نو سیکولرزم دا نه برداشت کوي دا د سیکولرزم په بنیاد دوی را پاسېدل د امارت اسلامي خلاف ملزمانو او د طاقت په زور سره څه کوي اوس د ټول طاقت استعمال کړي چې څوک موږ دوی ناکام کو مختلف قسم پراپاګاندا او په سوشل میډیا باندې زموږ عام مسلمانان هم د دې خلاف لګیا دي نو دوی څه کوي دوی د مذهب د ختمولو کوشش کوي په ټوله دنیا کې صرف اسلام داسې دین دی په کوم کې چې د سیکولرزم په مقابله کې دا ولاړ دی ځکه اسلام سره الحمدلله د اجتماعي او د انفرادي ژوند تیرولو ټول دا اصول دي نو اسلام هم یو ضابطه حیات لري اسلام هغه دین دی په کوم کې چې د ژوند د هر شوبې لپاره مکمل ملزمانو راهنمایي موجود ده که هغه شوبه د سیاست وي او که هغه تجارت وي که هغه د نکاح وغیره معاملات وي یا انفرادي ژوند ضوابط وي اسلام دا ټول وضاحت کړی دی اسلام ریاست ته اجازه نه ورکوي اسلام ورکه چې اسلامي نظام وي دا نه چې داسې اخوا دېخوا نظامونه نه اسلامي نظام چې وي ریاست ته اجازه نه ورکوي چې چا ماته حتی دې قبول کی خپل بلکې خپل منونکو ته د یو منظم جماعت دعوت ورکوي که هغه انفرادي معاملات وي پای کې به د الله او د الله د رسول د پیروي حکم به پکې کوي بلکې پوره دین به ته څه کې د مسلمانانو په معاشره کې به هغه نافذ کې او هغه جماعت ته د اسلام ټول اصول بیانول کېږي مولوي صاحبانو او دا هم اسلام موږ ته دا ویلي دي خپل اسلام ګوره خپل منونکو نه دا مطالبه کوي چې کله د اسلام په مقابله کې کوم رکاوټ راځي به دا ختمه کاغه ولو په توره باندې ولې نوي او دا خو نه چې څنګه موږ بم دا تبلیغیان اسی مثال خبره موږ چې بس تب په ما باندې گزارونه کې یاره موږ بم دا غشپک نمبر بیانو نه موږ غشپک نمبر سره به موږ jihad هم کو دا که شرط دي اسی تاسو ته هم کوي امارت اسلامي مسلمانانو مجاهدینو د شل کال نه او سل کال هم احتجاجونه کړي د امریکا به شکست وړل دوی به تخدیدل نه بعض وخت کې بس کېږي بعض وخت کې به ټوپک تم لاس کې اسلام دا د ویلي چې کلستا مخالفت کېږي ته غیرتی قومي ته بدانه کې چې هغه برازي په موږ بمبارونه کوي موږ ورته ناسي موږ لغاړه کې هارون اچو دا خبره د دوی غلطه ده نو دا یو څو مختصر غونته کې د سیکولرزم وضاحت شو مولوي صاحبانو سبا دا اعتراض راځي اعتراض دا راځي چې تاسو خو د سیکولرزم دونه بدیان بیان کړي دونه نقصانات هم بیان کړه اوس سیکولرزم خو په هندستان کې تاسو مشران دي علما کرام دي هغه د سیکولرزم تایید کوي مولوي صاحبانو دا غي جواب ان شاء الله سبا کو دوستانو دا درسونه مخ کې شیر کوي